من د دنیا او د آخرت د کامیابی لپاره یو نبوي نسخه ده چې کوم انسان وایي چې زما لپاره د دنیا کې الله جل شانه او په آخرت کې الله جل شانه کافي شي، نو دې دا وظیفه کوي سحر وزله، نو ان شاء الله الله جل شانه به د هر یو کار لپاره په دنیا کې کافي کیږي او په آخرت کې هم کافي کیږي. زه دا وظیفه وایم، موږ تاسو کوشش وکړو چې موږ تاسو دا وظیفه شروع کړو. الله جل شانه به زموږ تاسو په دنیا کې کافي شي او په آخرت کې هم کافي شي. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اسانه ده، ډیر اسانه ده. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. دا وظیفه چې کوم دي موږ تاسو سحر په وخت کې وکړه وایو او په وخت راته ملاویږي او ماښام کې موږ هم چې کوم دي داسې وکړه وایو. ان شاء الله په دې سره به الله جل شانه زموږ د ستاسو د دنیا لپاره کافي کیږي. مطلب دا چې زموږ ستاسو ضرورت الله جل شانه به زموږ ستاسو هغه ضرورت پوره کوي او موږ تاسو به الله جل شانه چاته نه محتاج کوي. اوس کو یو انسان دا په صدق زړه سره وایي هم الله جل شانه د ده په دنیا او آخرت کې کافي کیږي، او که نه په دروغ زړه سره یعنې یقین یې پرې نه وي ووایي، نو هم الله جل شانه د هغه د دنیا او آخرت کې کافي کیږي. نو موږ تاسو کوشش وکړو چې موږ تاسو دا وظیفه شروع کړو او په خپل عمل کې راوړو. الله جل شانه به زموږ ستاسو په دنیا او آخرت کې کافي شي.